بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحجر دا باب دے په بیان دا کتاب دے په بیان دا حجر کی. حجر خپل معنا د بندیز مخکې سره مناسبت دا دی چې کتاب الاکراه کیم د سړی د رضا نه غیر کار کېدلو، یعنی د سړی صلاحیت چې او اهلیت هغه ختمېدلو. دلته هم نه خو هلته و ختمولو یې ولا دلته د سره یې نه ونه رسېدلې خبره باندې لکه د ماشوم او د لیوني صلاحیت نه او اصطلاحي تعریف یې ورله کړی الحجر لغة المنع وشرعا منع مخصوص، دا مخصوص امنه ده، وهو المنع من التصرف. مخصوص امنه ده تصرفات قولیه ونه منشي. نص براشي ان شاء الله فعل قول کې سرب محجور وي سړی فعل کې نه وربسي هو منع مخصوص لشخص مخصوص. مخصوص شخص څوک دی؟ څوک چې مستحق د حجر وي لکه ماشوم لیونی. بأي سبب كان، کم سبب مانی؟ صغر په وجه، جنون په وجه، او که عبدیت رقیت په وجه مانی، او ورپسې نور اقسام هم دي. راځي جی مخکې تاسو لږ ما ته بر وګورئ. اسباب د حجر په یو سړي بندیز ولګي ته به تصرف نه کېږي. د دې اسباب درې اتفاقي دي: ماشوموالی، صغر، او بل جنون، او به دریم نمبر رقیت، او دوا اختلافي دي. امام صاحب بنسبانی سبب حجر نه دي، صاحبانو بنسبانی دي. یو افلاس ته چې سړی غریب شي، او یو صفحه سفیه قمقل سړی، او یو زمونږ د درې واړو امامانو بنسبانی غیر معتبر دی هغه فساد فسق. امام شافعي رحمه الله غیر اعتبار ورکوي. البته درې را روان دي نور هغه اتفاقي دي. نن سبا یو طبيب دی ډاکټر چې هغه ډاکټري نه زده خلکو علاجونه کوي، هغه به بندیز لګي. یو مفتی چې خلکو له غلطي فتوی ورکوي، په ده به لګي. او بل کم دی کومه بلې کومه لیکلی دی مکاری المفلس. بل مکاری المفلس دی، خلکو له په کرایګانو باندې اشیاء ورکوي، حالانکې هغه باندې قرضه راوختې ده. پکار ده چې دغه شی خرڅ کړي او پیسې قرضدارانو له ورکړي، چا چې بې قرضې دي. رضی الله قال قدري مولا فرمایي الاسباب الموجبه للحجر، اسباب واجبون کی بندیز لرا ثلاثه. ما ویل دام ډېر اهم باب دی. یو دا باب انتهایی ته استعمال لې پلانکې وکیل نشي جوړېدلی، پلانکې شي، پلانکې مضارب نشي جوړېدلی، پلانکې شي، پلانکې شریک نشي جوړېدلی، رب المال نشي جوړېدلی. دا ټول تعلق کتاب الحجر سره دی. تبرع د چا قبوله ده، د چا نه ده قبوله. طلاق د چا واقع کېږي، د چا نه واقع کېږي. تعلق د چا سره کتاب الحجر سره. یو دا ډېر استعمال باب دی. اسباب موجبه هغه اسباب چې واجبوي حجر ثلاثه درې دي اتفاقي: صغر دی، رق دی، جنون دی، لیونتوب. فلا يجوز تصرف الصغير، نتیجه جایز نه دی تصرف د ماشوم الا باذن ولیه، مگر دا چې د ولی اجازت وي. ولا تصرف العبد، او دغه شان تصرف د غلام نه دی صحیح الا باذن سیده، مگر دا چې د مولا اجازت وي. ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال، او جایز نه دی تصرف د لیونی هغه لیونی چې مغلوب وي. څه معنی مغلوب؟ یعنی لیونتوب غالب وي، په کوم حالت کې چې تصرف کوي دغه حالت کې لیونی. څنګه د چې یو حالت کې صحیح بل حالت کې لیونی، اگر صحت په حالت کې تصرفات کې خو به ټیکي. مغلوب معنی الذي لا يفيق اصلا، بیخي نه سټ کیږي هر وخت لیونی. بحال په یو حالت کې د تصرف نه دی صحیح، چې په اجازت باندې نه صحیح کیږي. الک الصغير چې کنه صغر دا ولی سبب د حجر دی. فل نقصان عقلی، ذکر د عقل ناقص وي. هدمره ده. غیر ان اذن الولی آیت اهلیته، کله چې ولی اجازت وکي چې د ماشوم دی به شراک کوي، نو معلومیږي ولی په د کې اهلیت نشانی لیدلې ځکه کوي. نو چې د ولی اجازت بس مونږ وایي صحیح دی. لکه نن سبب دي کوڅو کې ناستي ماشومان یو شی بل شي خرڅوي که نه، یا دکان کې ولاړي نابالغه ماشوم، نو دا دلالتن اجازت دی د ولی د طرفه چې لکه د سره تصرفات عقد کوي، بس جایز ده.
غیر ان اذن الولی اجازت د ولی چې ولی اجازت ورکو صراحتنو خلکو ته ویل د سره عقود کوي یا دلالتنو وې دا نشانی د اهلیت دا ورق لرعایت حق المولا دا سبب حجر ذکر چې من خیل د حق د مولا ساتو وجه دا سنه چې سمونونه اخلي خرڅي او توان براشي راشي دومره توان براشي چې د کم مالیت د هغه د مولا دی هغه خراب نشي ځکه د معنی کډېری قرضې رالی نبی خو به دا غلام یا به قرضې خلاصي او یا به دا غلام قرض خو ته ورکي دا یې نه ته دا سیده کنه دا مالیت د چا خراب شو مولا کله یتعطل دي د بل چې معطل نشي منافع د غلام هغه دا چې نور ته ملاو شي ولا يملك رقبته او د ربار شي ملک رانشي رقبته د رقبه باندې د چا پیرانشي د چا چې څوک چې دینین دي بتعلق الدين به دا صورت کې چې متعلق شې اند پورې غیر ان المولا چې بالاذن حق مولا او اجازه تو کو غلام ته ماذون په تجارت شي بیا تصرفات کولی شي ځکه مولا خپل حق دی بندیز هغه ختم کو هغه غیر ان المولا چې بالاذن چې اجازه تو کې ورته تجارت کوا رضی بفوات حقه په دې کې خپل غرازي دي چې زما حق دی فوت شي والجنون الک لیونه چې چر وخت لیونه د اجازت څوک وکي کنه د سره به شراکه ويم نسي کیږي خو لیونه کوم لیونه یادو هغه دا چې بدینه پیږي چې دا زه څه خرڅو ما اخلمه دې علامه ده که دکاندار لورلې او بلانکې شرای کا او لوري کو او به روپۍ نه ورکولي په دې نه پیدل چې زه روپۍ مرکوم نه دا به لیونه دي د قشان ماشوم غیر عاقل هم دغه تعریف دي او کله چې روپۍ دکاندار راور دی اوس 2 روپۍ می درکړي ځکه و سودا راکا ماشوم یې لیونه د سیونه دا به نه غیر عاقل ماشوم دی ونه دغه شان به لیونی تعریف به صادق را دي یګي په او ته وګوره والجنون لا يجامعه الاهليه جنون سره اهلیت د سره جمع کیږي نه فلا يجوز تصرفه نو تصرف د لیونی نه سي کیږي به حال په یو حالت کې اما العبد هرچ غلام دی غلام دا هو اهلیت لرلو خود مولا د حق په جمالي منګه محجور کړو فاهل فی نفسه اهلیت لري او سبي ماشوم چې يرتقب د تب انتظار کیږي د اهلیت بالغ بشي کنه ولهذا وقال فرق نګورا لیونه یو طرف ته شو ماشوم او غلام بل طرف ته ماشوم او غلام کی اهلیت فی العالم د مولا د حق په وجه منګه محجور کړو او ماشوم کې آینده کې پیدا کیږي چې بالغ شي او پاتې شي لیونه کې یو وخت کې دی نه د تصرفات بیخي نه صحیح کیږي او نور دواړو په اجازه د ولی په اجازه د مولا باندې صحیح کېدل وسره ده ومن باع من هؤلاء شيئا او اشترى وهو ينقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ماشوم څواخص الخرڅ کړل او ماشوم داسې و چې قصد بیم کړو او دومره پیدلم چې دا بیا ده څه مطلب چې بابا کې زمانه مبیا د ملک نوزي او سمن می ملک ترازی او بشرا کې می سمن د ملک نوزي په دې پیدلو تعبیرات نه دي ضروری خمه تاسو ته وختي مثال ویلو چې علماء یې آسان مثال دقه ور کړی دی ماشوم عاقل کمی چې دکاندار له پیسې ورکی او سودا ورته دکاندار ورکی او به پیسې نه غواړي دا عاقل دی اكو بس بسيم بول يغيب سيم جالينو بيدا غير يقل دغه شاندلي وني خبرم ده برحال عقل ماشوم چي دي دا کبه شراو کی انه به اجازه د ولي به موقوفي کاغه نافذ کړه بس صحیح به هغه به وګوري چې دي کې خیر ده کنه دغه شان ک غلام به شراو کی به اجازه د مولا به موقوفي او لیونه کی غالیت نشته ها هغه دویم قسم لیونه چې کله روغ یو کله صحیح لیونه کله روغ او کله لیونی دغه شان لیونی کې به موږ ګورو نافذو به ولا ومن چې دا کم حالت والا کړی دا لیون تو حالت کې کړي غیر نافذ او کنه صحیح با غلط کې کړي به نافذي ومن باع څوک چې خرڅ کی منها ولا بری درې واړو کې شین څه شي او اشترای ای واخلي او یاقل البيع ادغه وخت بيع پیجنیم چې بيع څه ته وي مبيع ملک نوزي او سمن ملک ترازي او شرا کې برعکس ويقصد او قصدهم کړي فالولي بالخيار نو ولی ته خيار ده انشاء که خو شي اجازه دی ورکی دا کان فی دا لکه چې بدی بای کی مصلحت و انشاء فسخ و فسخ دي کی لان التوقف في العبد لحق المولى هلك توقف په غلام کې رچا په وجو مولا د حق په وجه فيتخير فيه اختیار هم چاته مولا ته ابو ماشوم او بلیونی کی توقف ولیو
نظرا لهما داغو من خیال ساتلو چې ځان ته نقصان ونه رسوي نو فيتحرى مصلحتهما د دیو مصلحت باندې به تحری وشي ولی به تحری وکي چې دا کار ټیک کړي کني دي ولا بد يعقل البيع خلق دا ضروري ده چې لیونه او ماشوم به پیجني مکمل ماشوم نه غیر عاقل مکمل لیونه نه که وخت منګ ویل چې دغه خو ولا يجوز التصرف المجنون المغلوب بحال خیرم ده کنه دغه لیونه په یو حالت کې نسې کیږي او دلته چې ومنبع من هؤلاء کې کوم لیونه یادو دا کوم یو دي چې کله ټیک می دا قدرت کې دغه تشریح لاندې انجیو کې شوی کا کني یو پیروي ول مجنون مغلوب چې په یو حالت کې دغه کار نه کیږي وسو یو منبع من هؤلاء نو فرق به دغه کو چې هغه کې کوم لیونه هغه عبارت باندې کوم لیونه یادو چې هر وخت یو دلته کوم یادای چې کله صحیح کیږي خجي فيتحرى مصلحته فيتحرى نتحري بکیږي د دې مصلحت ته فيه بدیاقت کې چې عقد کې مصلحت شته کنه ولا بد يقل البيع البته دا ضروری ده چې بيع پیژني وجه سره لیوجد د لپاره چې موجود شي رکن العقد لیوجد د لپاره چې موجود شي رکن د عقد ځکه رکن د عقد ال موجودیږي چې عاقدینو کې اهلیت وي اصل کې ارکان خمسه و تویل کېږي ښه دوا عقدین دي یو محل مبيع او یو ایجاب او قبول لصيغه سو شو څلور او یو موضوع ده د وهبت الزهيلي لیکلي رحمه الله پنځه ارکان دي کله دي اصلي به سره تعلق وي وګورئ نو دې لپاره چې رکن د عقد موجود شي يعني عقل خوي كان نو عقد خو صلاحيت دا عقد لري فينعقد عقد منعقد شي موقوفا للاجازه تسال کی شي موقوف به اجازه د ولي باندې والمجنون قد يعقل دا خبره کوي مجنونم کله کله پیجني بيع ويقصد قصهم کله د بيع کوي وان كان لا يرجح البته عام طور کې مجنون داسو چې بيع بجندله قصد کړو خو مصلحت مې پکشته کنه دا نه بجندلو خیر دې کده نه پیجني خیر دې ک دا نه پیژنې چې مصلحت شته کنه شته وان كان لا يرجح اگر چې د ترجیح نشور کوله مصلحت ته بمفسده باندې اول ماتو حقیقت کې دلته چې کوم لیونی خبره ده کنه دا کوم لیونی دي ته ماتو مليږي خالص لیونی خو په حالت کې نسې کیږي او اول ماتو الذي دا هم غماتو د کوم مبارک چې من وکالت تی ویلې دي ک وکیل له جوړ کو وکالت ټیک دی دوما غماتو دي اصله چې صلاحيت لري وکیلن چې وکیل جوړ شي ان غیر دې بلنا کما بیان فی الوکالت کې موږ دې خبره بیان کړې ده فین قیل لکبر وګورئ التوقف عندكم في البيع اما الشراء فالاصل فيه النفاذ اوس اعتراض او جواب دی نو صاحب د هدايه خو فین قیل سره اعتراضات سره پټول هدايه کې دوه دلی پیری کړی دی یو په کتاب القضاء کې یو دلته وکړلو کني ډایرکټ جواب کوي فین قیل سره اعتراض نه ذکر کوي تاسو مطلق متوجه شي اعتراض دا دی چې ګوره فضولی مثلا د دې نورزاده کتاب د زیب عبدالرحمن خرڅوما نو حکم دار چې د بیع به موقوف فی بمالک په اجازت که مالک اجازت ورکو ټیک د کني ختم وي خدا پچا کې د بیع کې که بشرا کی پچا کی شرا کې د دې عبدالرحمن کتاب د زین نورزاده العالم دغه اجازت نه غیر شرا کومه شرا کې په فقاو دا ذکر کړی دي کنه نورزاده منظور کړه دغه به شو که منظور نه کړله د دې فضولی بشي خو بیع لنډه دادا بیع موقوفه چې د موقوفاري حکم په بیع کې په شرا کې نفاذ وي یا په فضولی او یا په چاله چې کوي هغه معنی بلکې فضولی سره یې نه یا چې چاله کوي هغه او یې کاغه نه ول د دې سړي بزان لې بهر حال بدې کې وقوف نه پته لګي پوه شو کنه نو د فضولی په مسله کې په بیع کې وقوف وي موقوف والے او په شرا کې نه او دلته په غلامو په لیونی او په ماشوم کې شرا کې موقوف دی بیع کې غسم دی بچا کې دی څه مطلب لیونی څه واخیستل ماشوم څه واخیستل ولی به ګوري چې خیر دی بکې کنه که خیر بکې نه ختم دی خدا خو یې شان نشو پته لګي پوه شو کنه جواب داري ګوره التا شرا کې وقوف ځکه نو چې چا شیخ استه وغه کې خو اهلیت وکنه نو که چاله غسته او غاغو منه له خبخه کنه منه له دغه خو شته بس په د بنافیس شي او په دې لیونی او ماشوم کې په دې کې د وقوف د عدم اهلیت په وجه دی
نکاح په بیع کې مو نه په چا کې دی شرع کې دی وګورئ فإن قيل التوقف عندكم توقف استاسو بنسبه خسر ببیع کی هر چې شرع د فلسل فی اصل بده کې نفاذ دی علی المباشر باندې چا چې کار کړی باغ بنافذي قلنا موین عام دغه شاندا خدا اعلی اذا وجد نفاذا چې نفاذ موجود شي کنه علیه بمباشر باندې لکما فی شراء الفضولی کی وانا انلتم اهلیته بس باغ نافذي دلا او دلته بلیونی او ماشوم کی لم یجد نه موجودیږي نفاذ اهلیت نشتره د حیثیت د رفاضنا خپل ورپسې ویلي عدم الاهلیت ځکه اهلیت نشتره نو او للضرر المولى یا بابل کی غلام په مسله کې و به ورا وهونه او دلته لم یجد شرع موجوده نشولا شرع د دې راځي دي نفاذا د کوم اعتبار سره نافذ نه ده الته نافذ ده دلته نه وجه عدم الاهلیت اهلیت نشتره الک غلام کی غولیت شتره ویل د مولا ته ضرر دی کنه او ضرر المولى نو به وی فوقفنا بهر هذا دلته موږ شی موقوف کړلو قال وهذه المعاني الثلاثه لك بروغري صغر رق جنون دا دري معنی اسباب حجر دي نو دا حجر ولي ګوره په اقوالو کې ښا چا کې اقوالو کې او په افعالو کې نه راولي کلیونه څه شه د چا هلاک کی ماشومي هلاک کی غلامي هلاک کی توان بتیلو افعال اقوالو کې حجر دي اغم د غلام نه د غلام په بازو کې شته بازو کې نه او د لیونی او د ماشوم هغه کې لکه اوس ماشوم ک فعل وکي خزر طلاق ورکی یا څه نظر ومني نه دی نافذ دغه شان لیونه پیږي په برحال مسله دا سینه تاسو لګو ګوري قدرت مولا هولنډ مسله لیکلې ده چې دا درې معنی چې دي درې دا په اقوالو کې حجر راولي افعالو کې حجر نه راولي خو وکشه اصل کې اقوالم بدري قسم دي یو هغه چې هغه خالص ضرري لکه غزل طلاق ورکول یا مال صدقه کول دا بهر حل غیر نافذ دي تلیونی او د ماشوم او بعض هغه دي چې هغه خالص نفي والی څوک ولا څه شی هبه کوي وای ما تقبل لې دغه خالص نه پره دا بغیر د اجازه د ولی نه نافذ او دریم د ولی په اجازه موقوف فی قول وکي بيع وکي قول وکي شراء وکي نو زمين وجهین کېدې شي ګټي بکی من وجهین نقصان کېدې شي نقصان یې بکی دا په اجازه د ولی موقوف څو قسم ولې ویل درې بهم دا ویلو چې افعال چې دي کنه هغه برهن نافذ وی او یاد ساتي هغه کوم افعال کوم چې په شبهات باندې نه ساقطيږي او کوم افعال الټه ویلو کوم افعال چې په شبهات باندې ساقطيږي دغه فعل لبردي اعتبار نشته نو کوم چې نه ساقطيږي هغه معتبر دي اوس څوک قتل کو ای زنا وکړه دا د افعال چې په شبهات باندې ساقطيږي کنه ساقطيږي دغه شان افعال نه دي معتبر وګوره قدرت مولا ویلي چې افعال بهرحال معتبر دي دغه شان نه ده بلکې دا د افعال مسله ده چې په شبهات باندې نه ساقطيږي کوم چې ساقطيږي هغه نه دي معتبر قدرت مولا ویلي دي چې اقوالو کې څه دي حجر بندیز دي خدا کوم اقوال یادي کوم چې خالص ضرري او کوم کې چې من وجین ضرر من وجین نفي او کوم چې خالص نفي هغه به هر حال نافذ دي دا وګورئ کوم دي وهذه المعاني الثلاثه چې دي توجب الحجر د حجر واجبي په اقوالو کې دون الافعال کې افعال کې نه واجبي او سوال دار افعال کې حجر ولې نه یار لیونی چې څه هلاک کو هلاک شو کنه ته اوس به چې د سیکله کچینی دی هلاک کړي وای دا خو ښکاری چې هلاک شو دې کې ته اعتبار ورکې کولې نه کې هلاک کړي دي تمام برازي او قول چې دې کنه بیا وکړه طلاق وکړلو هغه شریعت اعتبار باندې موقوف دي چې شریعت اعتبار ورکې نو صحیح به شي کني ورکې نه یبا نو هغه کې ویلې چې بس شریعت اعتبار نه ورکې وګوره لانه افعال شری لا مرد لها هغه وبسې څلار نشته لوجودها حسن خو حسن موجود شي ومشاهده موجود شي بخلاف الاقوال لان اعتبارها ذکر هغه اعتبار موجود دی په شرع کې او قصد چې من شرطه چې قصد وکړلو قصد چې شرایط نه دي چې قصد کړي الوټي قصد نه کړي نه بسې الا اذا كان فعلا اگر سيو فعل يتعلق به حكم
دا خبره کوي چې هغې پورې یو حکم متعلق کېدلو یندرې و چې هغه حکم بیا ختمېدلو په شبهاتو نو سره د دین افعال چې دي که نه په دې کې حجر نشته خو په دې قسمه فعل باندې به هم حجر وي لکه حدود او قصاص فیجعل عدم القصد فی ذلک ګوره موږ وختي ویل که نه چې د ماشوم قصد چې دی که نه دا غیر معتبر دی ماشوم قصد غیر معتبر دی نو کوم فعل چې قصد غوښتلو که نه قصد هغه به نه صحیح کېږي ښه د ګناه په اعتبار سره به نه صحیح کېږي لکه اوس یې قتل وکړلو زنا یې وکړله نو د دې زنا کول او قتل کول قصد غواړي او د دې قصد څه دی غیر معتبر دی لہذا څونکې قصد دی غیر معتبر دی د شبهه پیدا کړله په دې کې د نه قصاص والو یا دا حد کو او شبهات سره ختمېږي که نه بس ختم بشي نو وایي فیجعل عدم القصد د عدم قصد ماشوم او د لیوني به وګرځولی شي فی ذلک هم په دغه افعالو کې شبهة فی حق الصبي دا به شبهه شي په حق د صبي او ماشوم کې بس ګویا چې سره یعنی شبهه راله په قصاص کې شبهه راله په حد کې قال قدري مولا فرمایي والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا اقرارهما اقوالو کې خو یې حجر دی که نه نه صحیح کېږي د ماشوم او د لیوني او ماشوم او لیونی چې نه صحیح کېږي عقودي او اقراري هم نه صحیح کېږي عقود نه کوم عقود مراد دي چې خالص ضرري پسې بیان کوي لما بینا وجه مې دی اقوال باندې خو حجر دی ولا يقع طلاقهما ولا اعتاقهما دا دواړه نه واقع کېږي ولې ځکه حجر دی که نه په اقوالو کې لقول علیه السلام کل طلاق واقع هر طلاق واقع کېږي مگر طلاق د ماشوم او د ماتوه نه واقع کېږي ولا يتاق يتمحض هلکه غلام که آزاد کې لیونی یا ماشوم ولې نه صحیح کېږي وایي دې کې خالص ضرر دی مالیت یې د ملک نه ځي ولا يتاق يتمحض مضرة دا خالص ضرر دی نه صحیح کېږي ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق لږ به وګورئ هلکه چې ماشوم ښځې له طلاق ورکړي مونږ طلاق یې نه صحیح کېږي ځکه په قول باندې بندیز دی پوهېږو که نه یاد که زر ځلې وایم قول یې څه دی بندیز دی نو وایي کېدای شي د طلاق کې مصلحت کله کله خلک طلاق واقع کوي د دې دپاره چې مصلحت یې پکې یعنې مونږ وایو ماشوم په دې پوهېږي چې طلاق کې مصلحت شته وګوره ولا وقوف او واقفیت نشته دی ماشوم ته په مصلحت باندې په طلاق کې بحال په یو حالت کې مده نشته وجه دا ده چې هغه شهوت نشته دی هغه ته څه پته لګي چې دا ښځه زما شهوت حاجت پوره کولی شي که نه شي لهذا مې شهوتې ولا وقوف للولي هلکه ولي بې خبرې که نه هغه ته خو به پته لګي مړه وایي ولي ته واقفیت نه راځي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد شهوه وایي ولی په دې څه پوهېږي چې دا کله بالغ شو نو موافقت به د ښځې سره وي که نه به دې معنې ولي ته پته نه لګي لهذا بس حکم ولګوه چې طلاق یې سره صحیح کېږي نه ولا وقوف للولي واقفیت ولي ته هم نه راځي په دې خبره على عدم التوقف على اعتبار بلوغه چې موافقت یې دغه ښځې سره نه راتللو په دې اعتبار چې بالغ شوی وي على بلوغه حد شهوت رسیدلې وي چاته حد شهوت ته او به موافقت نه راتللو که نه راتللو هغو ته به دې پته نه لګېدله فلهذا هر کله چې ماشوم خپل هم واقفیت نه لرلو چې دې کې زما خیر دی طلاق کې که نه دی او اولیاو ته هم پته نه لګېدله نو فلهذا لا يتوقفان طلاق او عتاق دواړه چې دي دا به نه موقوف به نه وي په اجازت د ولي باندې هم ولا ينفذان ادا دوله نفذ ينفذ ادا دوله نافذيږي هم نه په مباشرتي کې ولي وکي ولي ولا مزاد کې نه آزاديږي ولي کې د ماشوم غزل طلاق ورکی نه طلاقيږي بدن کې پوي شوي کنه ورا ولا مزاد ول خالص ضرر دی نه ولي اجازه ورکی نه صحیح کیږي او طلاق کې نه فرق ضرر دی ماشوم د پته نه لګيو اولیاء تم په دې اعتبار سره پته نه لګي چې کله بالغ شي دا به ول ټیکی کني لہذا نه به دغه په اجازه موقوف او نه هغه نافذول شي بخلاف سائر العقود په خلاف د نور عقود لکه به یو کې شراو کې ال د ولید پته لګي چې نه په بغشته کنه نو ولي به اجازه به موقوفه وان اتلف شيء وقت ویل کنه په اقوال باندې حجر دی ففعل نشته ففعل باندې حجر افعال به معتبري نو که هلاکه کله څه شی دی دواړو لازمهما لازميږي به دې دواړو باندې دغه زمان ځکه افعال چې دي کنه افعال او معتبري احياء لحق المتلف عليه دې رباره چې منګه ژوندې کو حق دا کس د چا چې شي هلاک شوی مطلب علیه د چا چې شي هلاک شوی وهذا لان كون الاتلاف موجبا
دا خبره چې اتلاف واجبون کې د زمان لرا لا يتوقف على القصد قاعده بیانې لکه دی هو ګورئ د چا چې د څه شي هلاک کو تاوان در باندې راځي به وای د چا چې دی د څه شي هلاک کو تاوان در باندې راځي د کې دا نه د ضروري چې قصدم د هلاکت کړي که قصد کړي تاوان در باندې راځي او که د چا شي د هلاکو قصد نه کړي تاوان راځي دا سوال نه جواب شو چې جی ماشوم خو کله چا د اشیاء د هلاکت قص کړي دا قص خو ادم قص څه هغه قصته نه دا بداسي شي لکه د چا شی هلاک کړي قص خو نه په هلاکت کې قص نه دی ضروري ورهل تواني پوه شوي کنه وهذا لان كون الاتلاف دا خبره چې دا شی هلاک شو او موجب دی د توان لا يتوقف على القصد موقوف په قسمانی نه کلذي لکه کس تو وګوره کنه یو کس اوده دی یو زنانه اوده ده یو سړی اوده دی په ماشوم باندې راوختل نو قصد دی چې مړی کما او ماشوم مړ شو دیت په راضي کنه راضي په معلومیږي په هلاکت کې قصد نه دی ضروري کلذي لکه کس یتلف چاغه حالا کلذي یتلف لیکل کنه چې څه هلاک کی بانقلاء کما یار لا يتوقف على القصد كالذي يتلف پشان دا کس چې هلاکت څه هلاک کی څنګه هلاک کی بین انقلاب النائم علیه هغه دا چې واوړي او د کس پاغي ماشوم مثال کې ورکو ماشوم نه خاصه بل شی پروت یو یا پاغي راوړي او هغه شی مات کی توان به راضی کا والحائط هم دا شان د چا لارې ته دیوال را کوک شوی دی او خلق ورته باقاعده ویل دا جنایت او مسله تسمیه دی شفه کې ویلي دا دیوال ټیک او د ټیک نه کو دغه نه پس بچا راو ورزیدل توان به ور کوي نه د قص کړي دی چې څوک دی په خراب شي د چا دی په شي خراب شي به په راځي توان راځي والحائط المائل لا بشان والحائط المائل له بعد الاشهاد پس دغه نه چې خلکو ورته ویلی او غوانه به جوړ کړي او چې ټیکه کا بخلاف القولي لا بينها قولي تصرف باندې بندیز دی خبره مخکې موږ بیان کړل یعنی التقص ضروری دی قال فاما العبد بخلاف القول معنی پوه شولې موږ ول کشراک کوي کبای کوي صحیح به خوشات بدای چې قصد کړي التقص معتبر فعل کې قصد نه دی معتبر قال فاما العبد فاقرار نافذ في حق نفسه الاكبر وګورئ که غلام وای په ما باندې ضرور په قرض دی د بلانکی نو حکم دا دی چې کوس په دمانه د ضرور په منګ راولو نو مولا ته zarar دی او قانون دا دی چې اقرار حجت قاصره دی دا چې څوک اقرار وکي هم هغه ته به ضرر وي بل ته ضرر نشي راتللی نو په الحال به هیڅ نه لازميږي چې کله آزاد شو به تیوالي فاما العبد فاقراره نافذ اقرار نافذ ده بحق د نفس کی وجه سره لقيام اهلیته غیر نافذ نافذ نه ده بحق د مولا کی رعایت لجانبی خل د مولا مساتو لان نفاذه ذکر نافذ ول اقرار لا يرى خالقي ان تعلق الدين برقبته دین چې دین به متعلق شي د رقبه پوری او رقبه خو د مولا ده او کسب یده چې کوم کسب کوي هغه پورې به متعلق شي هم د چا دي مولا دي وكل ذلك اطلاف مالي کار یو شی شي خود مولا مال هلاک ول دي فإن قرر بمال بار هل كشري اقرار د مالو کی لازمه بلازمی کی بخو بعد الحريت لوجود الاهليه اهلیت خو اشتله او معنی سو دا د مولاو نو چې آزاد شو معنی څه شو ختم شو اذا زال المانع هذا الممنوع وزوال المانع ملاله ولا يلزمه في الحال بين لازمي کی ځکه معنی موجود دی لقيام المانع وان قرر بحد او قصاص لازمه في الحال اکبر وګوري ول کما زنا کړی دا حد په جاری کیږي ول کما پلان کې وجلې دی قصاص په جاری کیږي في الحال لانه مبقى الاصل وجد هذا تحت په مسله کې غلام د انسانیت په درجه کې نفس انسانیت چې بس کافی ده او په قصاص کې نفس انسانیت کافی ده بده د نو قتل شي چې آزاد دی او غلام دی لانه مبقى على اصل الحريه ده بس الحريت ځکه انسان دی په حق الدم په حق د دم کې بس الحريت دی حتی تر دې چې لا يصح اقرار المولى عليه بذلك اقرار د مولانا صحیح کیږي په غلام باندې دغه یعنی مولا وې اسما غلام زنا کړي په غلام باندې حد جاری کیږي نه بدی مسله کې هغه هور دی یا مولا وې اسما غلام قتل کړي دی اقرار په خپل غلام باندې کی غوانه اقرار وکي نو غلام به قصاص کیږي نه ځکه د قتل په مسله کې غلام د سره د مولا غو ابد دینا وګوره یعنی دا سی وګڼه چې لکه دې کې نه دی غلام او ينفذ طلاق دغه دې کنه الګ د غلام طلاق نافذيږي
ځکه په طلاق په مسله کې تعلق د چا سره اصل حریت سره دی لما روینا مخکې حدیث هم ذکر کړو يقول عليه السلام كل طلاق واقع الا طلاق السبي دغه حدیث یادی کنه كل طلاق واقع الا طلاق دغه یادی کنه مسجد دا لقول عليه السلام لا ولقول عليه السلام او بل حدیث نبی علیہ السلام فرمایي یعنی مخکې حدیث کې دا ولې ما روینا کې چې صرف طلاق د چانه واقع کیږي لیونی او د معشوم نو بقای خلق واقع کیږي نو بقای او څوک هم دي غلام هم دي ولقول عليه السلام لا يملك العبد غلام مالک نه دي مکاتب مالک نه دي شاید یو شیم صرف یو شی دي الا الطلاق یو شیم نه دي مگر د طلاق دي ولانه غلام چې دي عارف بوجه المصلحه الک غلا معشوم او د لیونی طلاق من ځکه نه واقع کولو چې هغه ته مصلحت پته نه لګیدل غلام ته خلګي ولانه غلام چې دي عارف دا خبر دي بوجه المصلحه ووجد مصلحت فيه بدي طلاق کی مصلحت شته کنه نو فکانه هلند اهل شو او بدی کې د مولا څه هلاکی معنی جوړي مو معنی موجود دي وليس فيه ابطال ملك المولى بدی کې باطلی کې من ملک د مولا ولا تفیت شری وليس فيه ابطال ملك المولى ولا تفیت منافعه او نشته بدی کې فوت کېدل د منافع او د مولا لہذا فينفذ نافذ بشي والله اعلم